بسم الله الرحمن الرحیم. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې به کله ناکله د خوشطبع خبرې کېدې، د هنسی مذاق خبرې به کېدې. حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی یو ځل راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستو، کجورې خوړې، دی بیمارو په دی یو سترګه باندې چې چل شوی، سترګه یې خوږ وه، لکه څنګه چې زمونږ خلک د یوې سترګې اپریشن وکړي، سترګه باندې پټۍ لګولي، بیا د دم دا سترګه خوږ وه چې دی کېناسته، کجورې شروع کړ، خوړلې شروع کړ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي صہیبه کجورې مه خوره، ته خو بیمارې، تاله کجورې نه دي ښې، سترګې ته به د نقصان ورسي. صہیب رضی الله تعالی عنہ وی حضرت کم طرف ته چې مې سترګه خوږ ده په هغه جامه نه خورمه، په دې بله جامه باندې خورمه. نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو ډېر وخاندله. دا د نبی علیه الصلاة والسلام خوش اخلاقي وه، هنسي او مذاق و مزاح به یې کو د خپلو ملګرو سره.